بسم الله الرحمن الرحیم. د سوات د پولیسو یو لوی اعزاز او د سوات د پولیس افسرانو د پاره فخر د لنډاکي چیک پوسټ انچارج کلیم جان خان نن اخیرنۍ ورځ ده یو غنټه بعد به د لنډاکي چیک پوسټ سره تمام تعلقات چې د معطل شو خود ته چې دینو نن د افسرانو د طرفه یو لوی اعزاز هم ملاو شو چې را خپل تعلق مپرې دا کله ناکله چیک پوسټ راځول چې د سوات په بچو باندې بشماره احسانات دي که یو طرف ته د بېپناه اسلحه ناکامه کړي ده نو دغه رنګې د منشیات چې دي هغه سوات ته پتلو ناکامه کړي دي. د دې لنډاکي چیک پوسټ سره د مسلسل او اوږد ټینور چې په ده باندې د افسرانو چې د بخشش د تحصیلو د چې کومه نوکري وکړه په دې باندې ډېر کم خلک داسې دي چې هغوی ته دا اعزاز میلاویږي. کلیم جان خان یو خو ستا په ریټایرمنټ زموږ نه ځې نو موږ درته دا هونه شو ویلی چې مبارک شه، خو به هر حال ستا ټینور پوره شو. نن تو زموږ سره ناستې د دې لنډاکي چیک پوسټ هغه کم یادونه چې دي هغه موږ ته لږ ووایه چې ستا د دې سره څه یادونه دي څه ډول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لنډاکي چیک پوسټ یو ډېر اهم ځای دی. دا د سوات ګیټ وی ده. په دې باندې په قسمونو خلک ټول خلک یاره په لکونو کورونو خلک په دې باندې پارک کېږي. په دې کې جرم پیشه خلک کم او ښه خلک پکې ډېر زیات دي. د افسرانو د هدایاتو مطابق موږ په دې ځای چې څومره نوکري وکړه او سب کارکردګي وکړه دا ټول د افسرانو د هدایاتو مطابق موږ وکړه او په دې ځای باندې موږ ډېر زیات اسلحه، منشیات، چرس، پوډر، آیس یو څه نومونه دغه دا موږ دلته نیولي دي او خلک هم جیلونو ته لېږلی دی. کلیم جان خان د سوات د پولیسو مطابق او ما چې کوم ریپورټونه 55 ریپورټونه ما په تاسو راکړي دي منو چې د هیرون نیولې دي. اوس په دې خرابو حالاتو کې تاسو هیرون ونیول، اسلحه تاسو چې دی هغه ونیوه، سپریشر دغه د باندې و دباو د باندې اوس د موجوده حالاتو کې چې موږ څومره اسلحه دغه ونیول، اسلحه او د پوډر او د چرس زموږ هېڅ پریشر نشته. زموږ انشاءالله الحمدلله دا څومره جوانان چې دي دا ډېر ټیکنیکل ماهرین دي. دا ټیکنیکل کسان دي. دوس سړی پیژني چې دې سړي سره دا جرم شته. هسې راشي نو به دې به زرګونو ګاډي وړي خو هغه ګاډۍ چې په کم کې منشیات دي او کم سمګلري د هغه پیس دغه شي کې هغه معلومونه شي جرم دی. د لنډاکي چیک پوسټ نه ځې خفه که خوشحاله؟ خفه ما خفه ځکه ما چې ما ټول عمر 42 سال د دې سوات اوبه وڅښې. ما ډېر کم عمر په غره کې تېر کړو، ډېر زیات عمر مې د خپلې زندګۍ په سوات کې تېر کړو او په لنډاکي کې ما دا دویم پیریډ دی 14 میاشتې مې مخکې اړولې وې، 14 میاشتې مې اوس بیا واړولې. دا ډېر اوږد پیریډ دی. په دې کې په دې ټوټل پیریډ کې نه په ما نه زما په سټاف باندې هیڅ قسم شکایت نشته. نه به راباندې څوک ثابت کړي او لنډاکي موږ داسې پاک ساتلی دی لکه سړی چې د خپل کور پاک ساتي. کلیم جان خان دا راته ووایه چې دا کم سمګلرانو سره ته مخامخ وې، د پریشر سره داسې نوټونه اپرونه درته هم شوي، دې ته دې اړه څنګه صبر؟ ډېرو خلکو کړي دي، زموږ د ملګرو ته یې کړي دي، ټول دا ټوکراو شوي دي او باقاعده قانوني کاروایي موږ کړې ده او د ننه پورې موږ یو کس دا نشي ثابتولی په دې ثابت سوات کې، په دې ثابت پاکستان کې چې په لنډاکي کې چا د 10 روپۍ واخیستې. بالکل دا هغه غړ دغه موږ د افسرانو کوم انعامات کړي دي هغه زموږ لپاره داسې ولکه د یو غر مطابق وو. سرټیفیکیټ یې کړي، انعامات یې کړي چې د منشیاتو سره دومره لوی نفرت دا ستا د بچپن نه دي څه خبره وه په ذهن کې دا خبره زموږ افسرانو اچولې ده چې سوات ته دا منشیات را نه شي. زموږ بالا افسران دي، زموږ سچو صاحب دی، زموږ دغه ډي اس پي صاحب دی، ډي پي او صاحب دی، آر پي او صاحب دی، دا ټول د دې مخالف دي چې کله افسر تا ته حکم وکړي موږ دا حکم باقاعده تعمیل کوو او د هغې به رڼا کې موږ روانو او دا کاروایي به کولی شي. نن ستا په اعزاز کې چې کوم پروګرام و ما کتل د انویسټیګیشن افسران، سچوګان، تاڼهدارانو، داسې اعزاز ډېر کم خلکو ته زما په خیال زما په دې 17 سال ټینور د میډیا کې ما ډېر کم لیدلی، هغه ما ستا ولیدو. هسې تا ته په دغه ټایم کې ذهن ته څه راتلل لکه څومره دې ځان خوشحاله؟ الحمدلله ډېر زیات خوشحاله وم. دا څومره خلک چې راغونډ شوي وو ټول زموږ پولیسوالو
سینیئر کسانو وا ټول زموږ د کار نه زموږ د ډیوټۍ نه مطمئن دلته چې څومره ما وخت تیر کړو او ټولو ته پته ده شرط دوی څنګه ډیوټي کوي دا سټاف څنګه ډیوټي کوي په دې وجه هغه په دې کې خپه ګڼ تعداد سره شرکت وکړو تاسو ولیدا چې ټول خوشاله وو زه په کوم ډېر خوشاله وم خپه نه وم ډېر خوشاله وم او په راتلو کې خپه وم چې تر روانېدم نو بیا خپه وم خپل مرګرو بس خپه وم څه پروګرام راکړی حج عمره سب نور سم مسؤلیت ان شاء الله تعالی حج له داخله کړی دا او شوی دا او خدای دې په اول ځل مې دا اراده چې زم به حج لکه خیر است هغه نه بعد بیا چې والي دې پیسو سره بسکه د دې پیسو سره بس دا بچو به خرج کوو دا په تعلیمونو دا په پلابي بود باندې دا به خرج کوو د سواد د افسرانو د طرف په اند سپاټ په دې ځایونو انعامات هغه د خپل راغلي دي کله چې بدغه افسر رالو په دومره لوی ایمانداري به تاسو د انعام ملاو شو دغه انعام به په جب کې چې کله کې خو د زړه سره به څنګه دا انعام موږ ته څه کار کېدو لکه سړی چې 15 تنخواهګانې ورکړي کاغه 1500 روپۍ کاغه 1000 روپۍ کاغه 2000 روپۍ د 15 تنخواهګانو برابر خوشحالي به موږ ته ملاوي دا ځکه چې انعامي هغه 10 روپۍ ولې نه هغه ډېر غټ حیثیت لري یو اعتماد خبرې جی د افسر پتا اعتمادي او کارکردګي دي خي او راپورټینګ دي خي او اعتراض د باندې شکایت د باندې نه الحمدلله دا لنډه د نه پورې مونږ د څه وساتو چې څو پاک د نه پورې دا مونږ پاک وساتو ټول دغه نه دا راته وایي چې په خپل دې کوم نشه کړی په وړو کالم کړی دي مخکې په لخوانه کې وړو کالم د سوار کړی دي تاسو هم کړی دي هغه لخواني وږي دا راته وایي نن نه تاسو نه اشاره شاکو مې سم ریټایر کړی بالکل اوس په بم وس نه رسي د دې په کوم واده چې وکاو دا په خپل ځای کړی دی بچي وسودي بچي مې 15 دونه دي دوه مې زامن دي نو چې کله کور ته لاړ شي د بچو کې زیاته مینه در سره سوق کوي لونه کا زامن نو زندونه مې ټول واده شوی دي ټول واده شوی هغه مشران دي او زامن مې دي یو علم کوي په مردان کې دي په مدرسه کې دي په شپږمه درجه کې دي دویم چې دی هغه سیول کې ډیپلوما کړی دا نو کور خوشی دی هغه یو مور دا په کلی کې دی چې لاړ شمه نو بیا هغه له سبب دوبس کوو چاته نوکر شي ودغه شي او بیا په ځنا سم واده نمبر دی بیا واده نمبر دی بل مې خویدان کړی دا ماشاءالله خدای علم متاثر کیږي جلدی نه کوله صدا مشران د طرفه د نوکرای هم پر شو الله تعالی دی وکي چې دغه مشرانو دا خبره رښتیا شي اسی خپل تجربه بدل انډاکی پولیس یا د سواد پولیس سره شریک کوي هر وخت ما وختیش هر وخت چې وجه راشه دوه میاشتې ډیوټي وکړه دوه میاشتې به کوم بغیر تنخواه کلیم جان خان سیم ریټایر شو دا خبر راته اوس وکړه چې دا شی به د خوپیا خاني نه څنګه راوستو لکه دا خوپیا خاني نه زمونږ ما خاطر زمونږ د مرګري نه دي دا زمانه ډیر خپويږي کم پولیس دي ټول کاروایی غره د پولیس بیان کوي ټیک او جی موږ سره مولاړو هو زیات دغه د دوی دي زیات کوالټي ټول د دوی او ما ورېدلی وای لانډاکی ته هغه چانکړی کسان راوستي دي چې یو سر ګټچرس د دوی نتلل چې نشي تتلېږي ټول خې ایماندار دي څونه ډیوټي چې ما وکړه دا خدای ایمانداري ډیوټي زما سره کړی دا زه ډېر خوشاله یم او زما خالد دوبم زمانه ډېر خوشاله یم کلیم جان خان چرته په فیلډ کې زوب اکثر چې دلته تاسو سره خو زما سره زموږ دوستانه هم و دا ټیک ده همیشه به داسې سیریس وي چرته میوزیک ته چرته غاني بجان ته دې ته شوق کیږي چې دا وره ما جی دا صبح زره د خپل ځین نه مخزدلې ما زره ترې ما روټه مې سره پړلې ده سهار مې موز کړې ده وردی مې اچولې ده او بیا د شپې په 11 بجې مې سره په خپل کټ کې بلاسم په دې کې زه د بازار ته نه بغیر ضرورت چې شهادت مې شهادت ته ما چې میټینګ دې د ډي اس پی سیب دفتر ته ترې ما یا دا نور مې خپل ډیوټي کړې ده جی د لاندې ټول د نه متلې په دې خدا پټي باندې دي د ټول نزيات ټینه ور دي بلانډاکی تیر کو ابو هه تلاړي بیا واپس راوستي ولې چې لانډاکی ستانه بغیر نه سمېدو ټیک ته دلته کې با نور سټاپ هم خو د مشر یو لوی ذمہواری بالکل د دې دیوالونو مینا د دې اسپایانو مینا د دې دغه د کلیم جان خان پزله کې د کم وخت دا به ډېر وخت پوريږي دا به ډېر وخت پورې ما د خپل سټاپ او د ځای ما ډېر یادېږي چې دا یریږي نو وخت به ډېر راوړي
یا حد لاړم کې خیال ته دوا غواړم چې خدای پاک رانه نور یادونه نه ختم نور یادونه نه ختمېږي. کلیم جان خان نن پتا باندې دا باس هم وشو چې یاره کلیم جان خان ته کور ته تللی دی نو هم د چوټي اخیستې پوري په ټایم نه مخکې راغلی دی ټول خبرې ستا ډسکس شوې هغه ډي پي او صاحب هم ډي آی جي صاحب هم تاسو له یو لوی په آخر کې د ترقۍ یو دونه اعزاز درکو چې د 2 سټارونو سره به تاسو خپل کور ته بچو ته دا ستاسو د بچو دپاره هم د فخر خبر ده. په دې وخت زنګ په دې سکرین که ستا کولیک ملګري دي هغوی ته کلیم جان خان خپله تجربه خپل دغه څنګه شیر کوي چې ایمانداري څومره ښه شی دی په دنیا کې. ایمانداري یو ډېر غټ نعمت دی جي. څوک چې ایمانداري هغه الله مهرباني جي. ما چې څومره کارونه کړي دي زما د مرګرو ته پته ده څومره ډیوټي مې کړې ده څومره څه شی برآمد کړی دی هغه چرسي هغه اسلحه ده هغه امانت هغه نه پرچور کړی ده او باقاعده هغه سرکار خزانه ته تللی دغه مالخانه ته تللی ده په ایمانداري ډیوټي کړی ده هغه سیلا الله پاک موږ راکړه مال راکړه آر پی او سے مال پروموشن راکو په 14 سکیل کې زه پروموټ کړم پاکي زما ریټایرمنټ وشو ما ته دومره پیدا وشو زما بچو ته دا چا سره نشوي چې دا بچا ته د څه ورکړې شوی د ریټایرمنټ په وخت کې دا غینه علاوه ډي پی او چې زما سره څومره مهربان افسرو دلته براتو انعامونه به کوله سرټیفیکټونه لاله کړی دي هغه هم ډېر خوش اخلاق او نر پولیس افسر دی سره د دې علاوه زموږ د رسمي صاحب کوم دی هغه هر وخت زموږ لپاره دا کوشش کړی چې یاره دلته انعامات دلته او سره افزایي لپاره افسرانو تصور کی د خصوصي اسوچو صاحب دا هغه سره څنګه پسند زما مرګتیا کړی دا افسران ته زما سفارښونه کړی دي او هغه مهرباني شوی او مالای سچ زما هغه مات کړی دي زه داغو شکریا بالکل نشم ادا کولای په دې چې زه داغو شکریا ادا کوم چې زما سره افسرانو وکړه او د اسوچو صاحب نوالو ته د آر پی او صاحب پورې نو دا غوډه ډېر خوشاله مو ډېر مطمئن یم او خدای پاک دې غوډه د دې اجر ورکړي زه خو هیڅ نشم کولای. رنګ جهان مننه کلیم جان خان زمونږ یو ډېر خوږ ملګری او ډېر یو ساده انسان زه به دا ووایم ساده صرف د خپل کار سره کار او ما چې څونه کتلي دي 55-56 ریپورټونه ما په خپل ټینې ورکړي په منشیاتو باندې په لنډاکي چیک پوسټ د کلیم جان خان سره کړی دي نو په کلیم جان خان کې ما غرور نه لري په کلیم جان خان کې ما داسې خبره نه لري چې کلیم جان خان نور څه نه دي کړي نو شین چې پخ کړی دی خو د میلمستیا نه ډک دا د پولیس سب انسپکټر چې نن ریټایر شو یقینا چې په د پسې موږ د زړه د کومې نه خپوي او الله تعالی دې د په ژوند کې چې دی نور ژوند د خوشاله کې د بچی دی الله تعالی کامیاب کې ولې چې دا د سواد بچی چې دی هغه د منشیاتو نه دغه په منونو منشیات کا سواد ته تلوي هغه به دنیا خلک خراب کړي دغه هیروین چې دی هغه به پردای مایند چې دی هغه ویجاړي کړي وي دغه شراب چې ول هغه به پردي کورونه وران کړي دغه اسلحه چې وا هغه به پردي درشل ورانی کړي وي نو دا د کلیم جان خان د پولیس فورس د دې د اسپایانو دلته چې نوکر دی خاکروب دی هغه په دې کې کردار ادا کړی دی د دې ټولو زستاینه کوم خو کلیم جان خان ته نن چې چونکې ریټایر کیږي نو دا ورځې د سوي چې یو کرایسیس په پورا وطن باندې د په اعزاز کې مونږ هغه پروګرام ونه کو زنګ پړه کې ډیر سوال خو الله تعالی دې د کلیم جان او د ایمانداری په نور د سواد په پولیسو کې خصوصا ورواچولای کی او دا لنډاکي چیک پوسټ یو ډیر ذمہوار چیک پوسټ دی ډي پی او سواد لم پکار دي چې په دې هغه خلک تعینات کی چې د سواد بچي دا موجوده وخم د منشیاتو نه بچ پاتې شي کلیم جان ته په دوانه لاس سلام کو د سواد نیوز د بازیرا میډیا ګروپ او زه د خپل بریکوټ میډیا ګروپ خیراجی تحسین پیش کوم او دا حوصله د سواد نور چې څونه پولیس دي دا غوي د پاره هم یو سبق ته دا غوي د پاره یو وصیت ته نن چې دته کوم اعزاز د الپاسو په مت کې ملاو شو د افسرانو په مت کې ملاو شو نو یقینا چې دا د ډیرو پیسو او د ډیرو مراعاتونه د الپاس د لپاره بختور دي ما سویل باچا زما ملګری ریپورټر بخروان او کیمرامین عزت حسین لراکه اجازه ته الله پامان
یو ځای شه